نن د الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې ډیر فضل او احسان دی. نن دې مدرسه کې بعضې ماشومانو قرآن کریم په حفظ ختم کړی دی. د قرآن کریم حفظ کول دا معمولی کار نه دی. بعضو قرآن کریم په ناظره ویلې دی، بعضو قرآن کریم په تجوید ویلې دی، او بعض قرآن کریم په ترجمه ویلې دی. ناظره، حفظ، تجوید او په ترجمه باندې. تاسو ته مونږ او تاسو ته اسی د کلی دا مدارس داسې واړه واړه غونته ښکاري. دا مدرسه وړی نو سړی وایي چې بار نه سړی ګوري 2 کمرې دي مدرسې، هغې کې د حفظ ختم، د ترجمې ختم، د ناظرې ختم، د تجوید ختم. حفظ شعبه، د تجوید شعبه، د ناظرې شعبه او د ترجمې شعبه. دا د الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې یو فضل او احسان چې زمونږ او ستاسو ماشومان قرآن کریم د حفظ مقم شته، د علم شته، د ترجمې شته او د ناظرې شته او د تجوید شته. خپل کلی کې خپل علاقه کې تاسو ته حافظ لور میلاویدی شي، ستاسو لور عالم جوړیدی شي، ستاسو لور په تجوید سره قرآن ویلی شي، ستاسو لور په ناظره باندې قرآن ویلی شي. دا د الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې خوش قسمتی ده. دا د الله احسان وګڼو. کلی کې یو عالم لور، کلی کې یو حافظ لور، کلی کې یو قرآن په تجوید ویونکې ماشومه. دا د الله احسان دی، دا د الله سود دی او دا د الله احسان دی. تاسو ته به علمي دې مدرسه کې مونږ سره د علم یو کلاس دی. تقریبا یو 24 طالبات مونږ سره علم کې دي سلیریش. دا یو کلاس دی. لږه موده مخکې مونږه والدین ورله راجمع کړي وو. مونږ وې ستاسو ماشومانو ته مونږ علم شروع کوو. مونږ پکې څه ماشومان یې وټاکلي. الحمدلله د هغې 3م کال روان دی او 3 کاله انشاءالله نور پاتې